زړه می ژاړي سترګې ژاړي ستا دې لمرڅخه غواړي ستا. حامداً و مصليا اما بعد. زما عزیزانو نن در سره د سجدې تلاوت متعلق دا مسله شیر کوم، ځکه اکثر رمضان د خلک قرآن مجیدونه راخلي د سجدې تلاوت ول مخې لرازي، بیا پیږي نه چې د سجدې تلاوت به زه سرنګ کوم او دا په کم وخت کې کیږي کم وخت کې نه کیږي او د لپاره شرایط څه دي. نو هغه باره کې زه تاسو سره نن مخاطب شوم. نو سجدې تلاوت محترمو زمونږ په مذهب کې چې کم ده، بلکې ټولو هغه واجب او فرض ده. لکه څنګه چې فرض واجب دي هغه ستانه زمینه نه ساقطیږي او ستا غاړه نه خلاصیږي تر څو پورې چې ادا کړی نه دغه رنګي سجدې تلاوت دا هم فرض او واجب ده. بل دا خیر دی کې فرق دی، هغه دا چې دا فورا واجب نه ده، ورسته هم ادا کولای شي او دا کله واجبېږي. نو محترمو چې کله سجدې تلاوت هغه آیت چې کومي په کم آیت کې سجدې تلاوت هغه ته تلاوت کې یا د بل چا نه واوري، نو په تلاوت کولو سره د بل چا اوریدلو سره کته د هغې په معنا پوهېږي که نه پوهېږي. کته مثلا مونځ کې ورسره ولاړ یو کنې خو هغه تلاوت آیات چې وه سجدې تلاوت هغه ته واورېدو، نو لهذا په تا باندې سجدې تلاوت هغه لازم شوله. په تراویح کې یا همداسې یو ملګری تلاوت کوي تا واورېدل، نو په تا باندې سجدې تلاوت هغه لازم ده. خو هغه ټایم سره که وخت خو وي که کني وروسته هم کولی شي. بل دا یاد ساتي په ټول قرآن مجید کې چې کم دی 14 سجدې تلاوت 14 سجدې دي د تلاوت. نو چې چا قرآن مجید ختم کړو نو هغه په کار دی چې 14 سجدې وکړي او کني زه ورته معلومي چې دلته سجدې هغه آیت دی، نو بس هغه آیت څنګه وایي. نو بهترینه طریقه دا چې کله سجدې تلاوت ووایي نو ډایرکټ د قرآن بند کې پاتې سي سجدې تلاوت دی وکړي، دا بهتره طریقه ده، ځکه دا د په غاړه باندې یو فرض واجب دی، نو چې څنګه ادا کړي نو د هغه غاړه خلاصه شي. بل محترمو دې باره کې چې دا کله کیږي او کله نه کیږي، هغه وخت کله مثلا د دې وخت کم یو وخت دی، نو د دې لپاره هغه وخت چې په کم وخت کې مثلا نفلونه کیږي او د په درې وختونو کې بس دا نه کیږي. درې داسې وختونه دي چې الته دا نه کیږي، نور د هغې نه علاوه په هر ځای کې کیږي. یو وخت هغه د نور راختلو ټایم، د نور چې راخیږي په هغه ټایم کې نه کیږي. دویم چې کله د انور ولاړې زوال ټایم چې موږ ورته وایو، او دریم نمبر د انور کوزیدلو ټایم چې کله د ماښام راځي. په دغه درې وختونو کې سجدې تلاوت نه کیږي. نور د دې نه علاوه نور هر ټایم کې کیږي، د سحر مونځ نه پس هم کیږي، مازدیګر مونځ نه پس هم کیږي، ماسپښین ماښام ماسخوتن چې څه ټایم کوي نو دا کیږي. اوس د دې طریقه څه ده محترمو؟ اکثره خلک د دې سجدې تلاوت په طریقه کې خطا کیږي. نو طریقه محترمو اسانه ده. طریقه دا چې او بدرېږي د زړه نه به نیت وکړي، د زړه نه به وګوره او داسه کې به چې کوم شرایط د مونځ دپاره دي هغه شرایط به وي، ګورې ځای پاک کپړې پاکې او دس دا به وي. بله طریقه یې دا چې او بدرېږي نیغ به ودرېږي او زړه کې به نیت وکړي، په خوله باندې داسې ووایه چې زه نیت کوم د قرآن مجید د تلاوت د سجدې خاص الله ستا دپاره، او الله اکبر. لاسونه به دې لاندې غوږونو ته به پکې لاسونه نه وړئ، ګوره لاسونه به دې سیده لاندې نیولي، نو الله اکبر به ووایې، لاندې به کوشي سجدې ته به ډایرکټ لاړ شي. درې ځله به پکې سبحان ربي الاعلی سبحان ربي الاعلی سبحان ربي الاعلی دا به پکې وي، الله اکبر سر به راوچت کې او بدرېږي، بس دا هغه سجدې تلاوت ته. نو دا هغه بهترینه طریقه ده د سجدې تلاوت، نه پکې غوږونو ته لاسونه وړل شته او نه پکې سلام اړول شته چې ته پکې السلام علیکم السلام علیکم دا څیزونه هم پکې نشته. نو دا مې سره سجدې تلاوت هغه بعضی مسایلو چې اکثر ملګرو ته راځي نو دا په خپله هم واورئ، نورو ملګرو سره هم شریکه کړي. الله تعالی دې موږ او تاسو ټول دینداره جوړ کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.